یو صحابی راغی پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې ما سره وخت شته او نور وظیفه هم کوم نو درود شریف وایم نو څومره وایم نو حضور استغفار ده وای که څلورمه برخه درود شریف وایم او نور وظیفه کوم نو صحیح ده پیغمبر علیہ السلام استغفار ده کدینه سیوا وایم وای زه درې مې سبا درود شریف وایم وای استغفار ده خو کدینه سیوا وایم وای زه نیم به درود شریف وایم نیمه برخه نور وظیفه به نیمه برخه کوم حضور استغفار ده کدینه سیوا وایم نو وایم وای زه دو برخه به درود شریف وایم درې مې سبا بیا نور وظیفه کوم حضور استغفار ده کدینه سیوا وایم سړی پوښي ټول کار خو درود شریف کې ورته وی ټول وخت به درود شریف وایم پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې الله با د ټولو غمونو نستا کفایت او پوروالی وکي غم به در باندې ناراضي او الله بستا مغفرت هم نصیب په درود شریف کې الله تا د ټولو غمونو نخلاصي او الله ستا مغفرت کوي د دیو جنا درود شریف وای جمعات کې چراشه د دین علاوه تسبیحات وای الله به د ډیره फायदा او ثواب درکړي په قران کریم کې د ټولو نه افضل آیات الکرسی دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت مبارکه چې کله به سملاستو د سملاستو نمخ کې به سوره اخلاص وي قل هو یا به سوره فلق وي یا به سوره ناس وي بیا به آیات الکرسی وي په دې لاس به شکر بیا به په خپل ټول بدن باندې راخ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرمائی چې کله حضور په مرض وصال کې چې کم دې ډیر کمزور شو به نو شو ویلې نو ما با دا اویل او بیا به مې د پیغمبر علیہ السلام په لاس چوف کړو او د حضور لاس به مې د حضور په بدن راخ کړ لکه زما لاس د حضور د لاس او بدن نشو جوړې دی د حضور لاسو کې چې الله کوم برکت یې خو هغه په نورو لاسو کې دیو جن یو واقعیا به ته بیان کوم په دې صلح حدیبیه کې چې دا پیغمبر علیہ السلام ته مشرکین مکه او عمره ته پرې نه خو د صلح او شو واپس راغې دې کې او به کمې وي نه وي یو لوخه چې پای کې داسې پورا د الله سوم نه خورېدو پیغمبر علیہ السلام په کې دا ګوتې کې خو چې کې خو دې د دې لوخینا دا ګوتې چې دي لکه د چینه په شکل وبروانه شو او صحابه سکلی او د سونه په کول چې پیغمبر علیہ السلام کله معراج ته نو لوخه د جنت نه راغلو او اوبو د زمزم شریف وی د دیو جنا محدثین لیکلی دي چې د زمزم شریف اوبو د حوض کوثر د اوبو نه غوړه دي لکه که د حوض کوثر اوبو غوړه وي نو بیا به د جنت نه اوبو راغلي وي خودو اوبو د زمزم شریف وي او د پیغمبر علیہ السلام د لاسو مبارکو نه چې کومه اوبو په صلح حدیبیه کې راوتی وي هغه د زمزم د اوبو نه غوړه حضور په ذات مبارکه کې الله ډیر برکات یې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر صفات دي یو سوده تویم وی چې پیغمبر علیہ السلام په کوم لارې باندې لار چا بلیدل نو چې په دې لارې پیغمبر علیہ السلام تللی دی خو چې وروستو خلک به روانو ناغي به دا محسوسوله چې په دې لارې پیغمبر علیہ السلام تللی دی ټول لار به بیا خوشبوئی وه خوشبوئی به د لارې نه راتله دومره لوی برکت پیغمبر علیہ السلام ته الله نصیب کړو یو ځل پیغمبر علیہ السلام رنگ واهو دا وینه تیروزی د دې رنگ نه هغه ته دا حجامه وي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته هغه وینه چې کم دی دا ورکړه وای دا محفوظ دی کې توی کا هغه اوس کلا وینه سوکسکی هغه اوس کله د حضور وینا پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې ستا بدن با جهنم ته نزي ځکه ستا په بدن کې د پیغمبر جز چې دی دا ملو شو او دی ورته فرمایل چې امتحانات بدن باندې ډیر راځي ځکه په انبیاو امتحانات ډیر راځي او ستا په بدن کې
د پیغمبر علیه السلام وینه خلق شو نو پتا و امتحانات ډیر راځي د پیغمبر دا دوه صفات دي بشیرا و نذیرا او می بشارت ورکړي دي او می خلق یې راولې دي که خکار کوي ثواب به الله عمل نامه کې لیکي د ملائکو په ذریعہ کبد کار کوي ملائکی د سره دي ګناه بدر پسې لیکل شي چې جمعات کې یو سړی ناس دي نو الله جل شانو فرشتہ مقرر کړی ناغه دعا کوي اللهم اغفره اللهم ارحمه خدای په دې سړی رحم وکي او دا سړی دا وبخي او چې فرشتہ ستا په حق کې دعا کوي ته جمعات کې ناس دي زما خبرې ته یا پورا وګیخه دی یا نه جمعات کې خو ناس دي په اودس کې دغه فرشتہ ساده لپاره د مغفرت او د رحمت سوال کوي چې فرشتہ چا د لپاره د مغفرت او د رحمت سوال کوي الله به قبلینا الله به جنت ته نه بي جمعات کې یو تنګي ګډیر ما بعد خلک یې غړې ته بار بار ګوري چې امام داس یو 2-3 منټه رسو شي د خپته سلې ناس د قیدی په شکل ذکر کوي یو پیرا درود شریف دی وي سورہ یو پیرا صلی الله علیه وسلم دم درود شریف صلی الله علیه وسلم کوګد نه وای نو دا وای یو پیرا درود شریف وای لس رحمتونه الله نازلی لس نیکه د عمل نامه کې لیکل شي لس گناهونه د عمل نامې نه ختميږي کو استاد 15 منټه وروسته شو په دې کې ته ډیر شي زله درود ویل شي سمرا ثواب وګټي او یو بل حدیث کې راغلي فضائل درود کې چې یو پیر درود شریف وای او یا زل الله پتا باندې رحمت نازلی او یا کرتا او چې جمعات کې مناسته په اودس کې می چې بیا با سمرا ثواب تا په درود شریف باندې چې ده دا ملاوي دیو جنا درود شریف چې وای الله جل شانه بدتا ډېر فائدې چې ده دا نصیب کړي